نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم سورة الرحمن ویشتم پارا ابتدائی آیتون دی سورت تا سورت رحمان وی ذکر چی دا دی سورت ابتدا کی اولنی کلمہ الرحمن راغل دی دا سورت مکی یا مدنی دی اختلاف دا مفسرین دی جمہور فقہا مفسرین فرمائی چی دا سورت مکی سورت دی مگر بعض علماء مفسرین فرمائی چی دا سورت مدنی سورت دی کم کشی دا حجرت نمخ کی نازل دی او کم مدنی شی دا حجرت نباد بیا نازل دی دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا پنز پنزوستم دی نازل دو پلحاظ سرا ونوی نازل شوی دی پدی سورت کی 3 رکوعات ات او یا آیتون دی دی سورت دمخ کی سورت سرا ربط او مناسبت دادی چی دمخ کی سورت پا آخرہ کی دا متقیان و کامیابی او نعمتون بیان شو او دی سورت پا شورو کی دا متقیان و نعمتون ذکر کی یا دمخ کی سورت پا آخرہ کی دا متقیان و نتیجہ بیان شو او دی سورت پا آخرہ کی بہم دا متقیان و نتیجہ بیان شو یا دمخ کی صورت پشورو کی دا نبی علیہ السلام معجزہ محسوسات دا قبیلینا چی دا سپگمید و ٹکڑے کی دل اغا بیان شو او دا دی صورت پشورو کی دا نبی علیہ السلام معجزہ لیکن معنوی معجزہ چی قرآن مجید دی حغا بیانی دا دوار صورتن پشورو کی دا نبی علیہ السلام دا معجزات و ذکر سورہ رحمان پدی سورت کی یو آیت یو دیر شپیری راغل دی چاگ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اصل پدی آیتی کریمہ کی اللہ پاک مکذبینو انسانانو او پیریانو تا بار بار خپل نعمتنا بیانی چه تاسو اے انسانانو او اے پیریانو تاسو بزما دا کم کم نعمتنا شکری کوئی دا کم کم نعمتنا بزما انکار کوئی نو پدی صورت کی اللہ پاک انعامات پل دیر ذکر کئی خدوانا جنسا دا انسانانو او دا پیریانو اللہ پاک مخاطب کئی چھ پا کم کم انعام او نعمت زما بتاسو نا شکری کوئی او دا کم کم بتقذیب کوئی دا آیتی کریمہ پٹول قرآن کریم کی اللہ پاک پدی صورت کی بار بار ذکر کرے اللہ رب العالمین پدی صورت کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ذکر کی کہ نبی علیہ السلام دا اللہ پاک شاگرد دی براہ راست نبی علیہ السلام پا مخلوق کی دا ہچا شاگرد ندی ذکر اللہ پاک فرمائی الرحمن علم القرآن رحمان ذات دا قرآن خود لی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا قرآن خود لی دی دا نبی علیہ السلام بل استاذ نشتا او پیغمبر واحد اغا ہستی وی چی پا دنیا کی بل استاذ نلی ذکر کبل استاذ لرین سباب خلق اعتراض کئی چی دا سبق ہوتا دا استاذ نزدہ کڑی دی پیغمبر استاذ اللہ نا علاوہ نلری او بالخصوص نبی علیہ السلام امی دی دا دنیا تعلیم نبی علیہ السلام نو کری دا دنیا دا تعلیم نا نبی علیہ السلام ان پڑھو ABC 1 2 3 1 2 3 لکل دا کاغذ نا لستل نبی علیہ السلام لنو ورتل او دا سی شخصیت بیا دمر مزیدار سبق ہوئی دا قرآن
نو معلومیږي دا چې دا پیغمبر دی ځکه چې استاد نه زده کړي نه دي انپړ دي د دنیا لحاظ سره بې تعلیمه دي او داسې مزیدار کلام چې د خولې مبارکې نه وځي نو یقینا دا د الله پیغمبر دی ځکه دا سبق وایي ځکه دا دنیا مشاهدم یو سړی سکول هم نه دی ویلی استاد هم د دنیا نشتا لوستلم د نه ورځي او بیا دومره مزیدار کلام قرآن مجید پشان نو یقینا دا معلومیږي چې دا پیغمبر دی د عام شخصیت نه دی او بیا الله رب العالمین فرمایي چې انسانان ما پیدا کړل د دې خبرو د گویای توفیق نعمت ما ورکو او د دنیا دا نعمتونه نور سپوږمۍ ستوري خونې اسمانونه زمکی او دا ټول ارسو الله پاک فرمایي دا نعمتونه ما پیدا کړل او بیا فرمایي په دې ځمکه باندې انسانان هم پیدا کړل په دې مې دې ته د خوند او د مزې دپاره میوې هم پیدا کړل او کجورې مې پیدا کړې چې هغې باندې ډېرې ډېرې پردې وي او د هغې نه علاوه غلجات مې پیدا کړل چې په هغې باندې بوس او واخم وي او د هغې نه علاوه د خوشبو ګلونه مې پیدا کړل او د دې نه علاوه مې دې بندګان دپاره رزق هم پیدا کړل نو تاسو انسانان او پیریان زما د کم کم نعمت ناشکري وکړو نو بیا تفاسیر لیکي چې کله په قرآن کې د آیت ولوستلی شي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو بیا ولوستونکي ووایي لا بشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد یا الله موږ ستا د یو نعمت هم ناشکري نه کوو ستا دپاره ټول صفتونه مسلمان بنده په دې ځای کې دو بیا الله فرمایي آدم علیه السلام مې د اوچې خاورې نه اوچې خټې نه پیدا کړ انسان مې د جن مې د اور نه پیدا کړ او د مشرق او د مغرب مالک زیب دریابونه د اوبو مې ښه مزیدار جاري کړي دي بعضې دریابونه دوه دي او د هغې په منځ کې پرده یو بل سره یو ځای کېږي هم نه د دې اوبو نه ستاسو دپاره ملغلرې وړې او غټې ملغلرې زه پیدا کو او په دې اوبو کې ستاسو دپاره داسې کښتۍ چې هغه د غرونو په شان غټې غټې کښتۍ وي دا زه چلوم زما په قدرت باندې دا ګرځي او دا ډوبېږي نه دا زما نعمتونه تاسو وګورئ نو زما د کم کم نعمت ناشکري به تاسو کوئ یعنې دومره ډېر نعمتونه نو د کم کم نعمت به ناشکري کوي نو مسلمان به ووایي چې یا الله موږ ستا د یو نعمت هم ناشکري نه کوو او ستا دپاره ټول صفتونه دي الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن رحمان ذات علم القرآن خودل دی قرآن کریم نبی علیہ السلام خلق الانسان پیدا کړی دی الله پاک انسان علمه البیان او خودل دی الله پاک دی بندتا اغا د لستلو د گویا کېدلو توفیق الشمس والقمر بحسبان نور او سپوږمۍ په خپل حساب روان دي والنجم والشجر يسجدان او ستوري او اونې الله پاک ته سجدي کوي والسماء رفعها ووضع الميزان او اسمان الله پاک اوچت کړی دی او ایښو دی دا تله د انصاف د عدل الله تطغوا فی الميزان تاسو زیاتې مه کوئ په تله کې یعنی انصاف سره تله استعمال کې واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان او قائم کی تاسو وزن په انصاف باندې او کمی مه کوئ په وزن کې والارض وضعها للانام او ځمکه الله پاک ایښو دی دا د مخلوق دپاره فيها فاكهة پدزمک باندې میوې دي والنخل کجوري دي ذات الاكمام غلافونو پردو والا والحب او غلي داني ذو العصب چې خاوندان د بوسو دي والريحان او ګلونه او رزق ستاسو فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکمو کمو نعمتونو درب ستاسو اے انسانانو پیریانو تکذبان تاسو به تکذیب کوئ نو منگ وایو منگ پا حس نعمت ستا باندې رب زمنگا تکذیب نکو ستا دا پارا ټول حمدن و صفتن دی خلق الانسان من صلصال کالفخار اللہ پیدا کرد انسان دا اوچ خطنا پشان دا ٹکری وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کرد جن پیری
د اور د شعلی د اورنا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم نعمتون درب ستا تاسو دواړه ستاسو رب دی تاسو به تکذیب کوئ نو موږ په هیڅ نعمت درب په هیڅ نعمت ستا باندې رب زمونږه تکذیب نکو ستا د پاره صفتونه دي رب المشرقین و رب المغربین رب د مشرق او د مغرب دی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم نعمتون درب ستاسو دواړو تاسو به تکذیب کوئ مرج البحرین یلتقیان جاری کړي دي دو دریابونه خواږه او نمکین یلتقیان چې یو بل سره یوځای دي بینهما برزخ لا یبغیان فما بین د دې دواړو کې پرده ده چې یو بل سره نه یوځای کېږي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس بکمو نعمتونو درب ستاسو دواړو ای انسانانو پیریانو تاسو به تکذیب کوئ نو موږ په هیڅ نعمت ستا باندې رب زمونږه تکذیب نه کوو ستا د پاره صفتونه دي یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان روزي د دې دواړو نه اللؤلؤ ملغلرې غټې والمرجان او وړې ملغلرې فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکمو نعمتونو درب ستاسو دواړو تکذبان تاسو به تکذیب کوئ نو موږ په هیڅ نعمت ستا باندې رب زمونږه تکذیب نه کوو ستا د پاره صفتونه دي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او د الله پاک په قدرت کشته دي اوچتي په دریابونو کې كالأعلام په شان د غټو غرونو فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم نعمتونو درب ستاسو به تکذیب کوئ نو موږ په هیڅ یو نعمت ستا باندې رب اے رب زمونږه تکذیب نه کوو ستا د پاره ټول صفتونه دي واخ